په امت باندې یو لوی امتحان راغلی او هغه دا لہذا په دې خبرو کې زمونږ د علماء دیوبند دارې ده چې په دې کې به موږ د احتیاط نه کارولو داسې به نه وایي چې څوک پخه کوي څوک په ناخه کوي. نو حسین رضی الله عنه مبارک سره مسلمانانو زیاتې کړي. حضرت انس رضی الله عنه مبارک فرمایي ما چې داسې کته وته ما ډېره زیاته غوسه رااله. زما ډېرو معززو مشرانو ماشومانو نوجوانانو او په کورونو کې باوقاره عزتمندو میاندو خویندو رب ذوالجلال دې موږ او تاسو ټولو ته خپل رضا خپل تغلق را نصیب کړي او د آقا نامدار محبوب کردگار جناب محمد رسول الله ټول په مینه محبت باندې وایي صلی الله علیه و آله وسلم. دا غوی مبارک کامل اتباع کامل عشق و محبت تی رب ذوالجلال زمنګ او تاسو په قسمتونو کې ولیکلي. محترم عزیزانو د محرم میا شورو د اسلامی کال نن اولسم محرم دی. په دې میاش کې 13 جمعه تاسو ته ویلو چې ډېر زیات امتحانات په صحابه کرام رضی الله عنهم مبارکو باندې عمر غلی دی او په پیغمبرانو مبارکو باندې عمر غلی دی او بعضی الله رب العزت د پیغمبران علیه السلام مبارکو ته نجادونه د ظلم او د جبر نه نصیب کړي دي. به هر حال سناسم بیان کړیو. خدا 13 جمعه چې واو لسم محرم په دغه روز باندې په امت مسلمه باندې ډېر یو لوی امتحان راغلی او په مخ د ځمکه چې الله رب العزت لوی مقام او مرتبه چاله ورکړی دا لوی عزت ورکړی دی هغه زمونږ او ستاسو محبوب پیغمبر آقای دو جهان آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. الله رب العزت مرتبه ورکړی وا ورکړی دا او بیا بمی لوی مرتبه والا خستی وا امام الانبیاء امام الصحابه امام الامت مبارک علیہ السلام. او هغه مبارک علیہ السلام له الله رب العزت یو دوان یازبین وسی ورکړو چې یو حضرت حسن رضی الله عنه مبارک او بل حضرت حسین رضی الله عنه مبارک. او رسول الله مبارک به خپل نصوص سره ډیره مینا کوله ډیر محبت به کولو او تر دې پورې چې یو روایت کې راځي مبارک علیہ السلام فرمایلی دي وی څوک چې زما دین یازبین نصوص سره حسن او حسین سره او دغه شانتی زمان یازبین لور فاطمه رضی الله عنها مبارک او داغي خاون مبارک حضرت علی رضی الله عنه مبارک وی دي سره چې څوک مینا کوي وی دا شو چې دا ما سره مینا کوي او دوی سره چې څوک بغض کوي دشمنی کوي ودا شو چې ما سره بغض او دشمنی کوي. نو الله رب العزت حضرت حسن او حسین رضی الله عنه مبارک لډیر لوی مرتبه ورکړي و او مبارک علیہ السلام به فرمایل وی د جنت د نوجوانانو سرداران به حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنه مبارک. دومره لوی مرتبه الله رب العزت د مبارک علیہ السلام دین یازبینو نوصول ورکړي و. لیکن زمنګ او تاسو باندې پدی لسم محرم چې دا 13 جمعه لسم محرم او نن ولسم محرم په امت باندې یو لوی امتحان راغلی او هغه دا چې حضرت حسین رضی الله عنه مبارک شهید شو او شهید شوی څنګه کله چې حضرت امیر معاویه رضی الله عنه مبارک وفات شونه داغینه بعد داغوی زوی یزید بین امیر معاویه رضی الله عنه مبارک هغه امیر مقرر شو. نو کله چې یزید امیر مقرر شو نو هغه حضرت حسین رضی الله عنه مبارک ته پیغام رو لېږلو چې زمانہ بیعت وکړه. نو حسین رضی الله عنه مبارک د دې خبرې نه انکار وکړو چې یره دستانه بیعت نه کوم. وجه سوا حسین رضی الله عنه مبارک فرمایل چې یره یزید چې دی نو دی د شریعت د اسلام د قانون مطابق امارت نه کوي نو لہذا زه د دې وجې نه بیعت نه کوم او د امیري نه منم. نو امیر معاویه رضی الله عنه مبارک زوی دی یزید. نو کله چې د یزید د مشرین انکار وکړو نو بیا د کوپی خلکو حضرت حسین رضی الله عنه مبارک ته خطونه را لېږل شروع کړو چې حضرت سے
تاسو دلته کوپې ته راشئ او تاسو به زموږ مشري کوئ، موږ تا خپل مشر ګڼو، نو لہذا تاسو کوپې ته راشئ. نو دا خطونه حسین رضی الله عنه مبارک ته بار بار راتلو، ډېر خطونه ورته راله چې یاره تاسو کوپې ته راشئ، دلته به موږ لوی عزت درکړو او ستا مشري موږ منو، تاسو دلته راشئ. لہذا حضرت حسین رضی الله عنه مبارک لږ شکمن شو چې یاره دوی ما په بانه بوځي او پسې حساب کوي. نو دوی دا سکار وکړو چې دا حسین رضی الله عنه مبارک د تره زوی دی مسلم بن عقیل رضی الله عنه مبارک، هغوی ځان نه مخکې ولېږل چې ته حالات معلوم کا چې څه حالات دي، د هغې نه بعد به موږ ته ووایې نو زه بیا بالته لاړ شو، ته معلومات وکړه. همدغه شانتې شوه مسلم بن عقیل رضی الله عنه مبارک د حسین رضی الله عنه مبارک د تره زوی دی، هغه لاړه کوپې ته. هلته چې کوپې ته لاړ نو د کوفې خلکو او بیا د هغه ګورنر دی د امیر معاویه رضی الله عنه مبارک زوی چې دی، نو د هغه امیر دی، د هغه ګورنر دی عبید الله ابن زیاد، دا د یزید ګورنر دی، د یزید. نو هغه او د هغه لښکر چې دی دا مسلم بن عقیل رضی الله عنه مبارک گرفتار، چې گرفتار یې کو بس دوی ته خو پته ولګي چې حالات بل شان دي. نو دوی خط ولیکل او حسین رضی الله عنه مبارک ته ورولېږل چې را نشي، ستاسو مشري لحاظه نه قبلې، خدا یو بهانه ده مطلب، او تاسو ته یو پلین جوړ دی نو تاسو مه راځئ. و لہذا حضرت حسین رضی الله عنه مبارک ته دا خط لا را رسېدلی نه دي، دوی په انتظار کې دي چې اوس به مسلم بن عقیل رضی الله عنه مبارک څخه خبر مونږ ته راولېږي، اوس به راولېږي، خو لہذا دوی ته لا خط را رسېدلی نه دي. بس حسین رضی الله عنه مبارک د خپل لښکر ځان سره روان شو، کوپې ته روان دي. روایاتو کې راځي چې 82 کسان د دوی سره او د حسین رضی الله عنه مبارک سره، په دې کې ډېر اهل بیت وو، باقي نور صحابه وو. نو دوی روان دي او کوپې ته ورسېدو. چې کله کوپې ته ورسېدو نو دغه ځای کې خط دي ته ورسېدو د مسلم بن عقیل رضی الله عنه مبارک، چې هغې وکتو، هغې ورته دا لیکلي وو چې یاره حالات خراب دي، مه راځئ، خو لحاظه دوی خو بیا رسېدلي. نو کله چې حضرت حسین رضی الله عنه مبارک داسې وکتو، خط کې دا لیکلي وو چې یاره مه راځئ، حالات ټیک نه دي، لحاظه زه ګرفتار شوی وم. خو دغه وخت کې چې دوی ورسېدو نو مسلم بن عقیل رضی الله عنه مبارک د کوپې خلکو شهید کړی وو، ډېر په درد او تکلیف سره شهید کړی وو. حسین رضی الله عنه مبارک هلته ورسېد، خپل لښکر هم دی ورسره، د کوپې خلک راجمع شو. حسین رضی الله عنه مبارک ورته وایي چې تاسو خو ما ته خطونه را لېږلي وو چې تاسو راشئ، تاسو به زموږ مشري کوئ، ستاسو مشري منو، لہذا په دې وجه زه راغلی یم. هغې ورته وایي نه، وي ته دا خطونه موږ نه دي لېږلي. روایاتو کې راځي چې حسین رضی الله عنه مبارک ورته یو خط ښول چې دا خط دی، دا خط دی، دا د پلانکي دی، د پلانکي. هغې د خپلو خطونو نه انکار کړو، وی ښه، وی څه به کوو، ته به د یزید امیري او مشري مني. هغه ورته لہذا دغه خبرې کې نه یم، زه نه منم او نه زه د هغه نه بیعت کوم، ځکه هغه د اسلام د شریعت د قانون مطابق د هغه حکومت نه چلی، نو لہذا د دې وجې نه زه د هغه امیر او هغه مشر خپل نه منم. لہذا په دې خبرو کې زمونږ د علماء دیوبند دا رایه ده چې په دې کې به موږ د احتیاط نه کار ولو، داسې به نه وایي چې څوک په ښه کوي څوک په ناښه کوي. اگر دا هر سړی مني چې حسین رضی الله عنه مبارک سره زیاتې وشو، خو به هر حال ځکه چې یزید چې دی دا هم د امیر معاویه رضی الله عنه مبارک زوی دی، د صحابي زوی دی، نو مسلمان دی، نو حسین رضی الله عنه مبارک سره مسلمانانو زیاتې کړې. نو حسین رضی الله عنه مبارک وتی لہذا دا خو زه نه منم، وی ښه بس دی د کربلا میدان ته لاړه، څه به کوو، بس جګړه به کېږي، په تاسو یزید نه منې امیر، نو بس بیا به تاسو سره جګړه کېږي، دي سره به 80 کسان لښکر کې دي. خو دغه وخت کې چې کله دی دریای فرات ته ورسېدو او هغه وس دریای فرات سره نږدې، خو لحاظه د کوپې خلکو پې اوبه باندې د 9 محرم باندې دی رسېدلي او دغلته دریای فرات د هغې د لارې ورته بندې کړې، اوبې دي ته نه ورکولې، تر دې پورې چې 10 محرم ته خبره ورسېدله او دوی د تندې نه ډېر زیات پریشان وو، دا 82 کسان او دې کې زیات اهل بیت د رسول الله مبارک خاندان او دې سره دا زیاتې وشو، دې ته اوبه نه میلاوېدې، 3 ورځو پورې دې تنده تېره کړه خو اوبه میلاو نه شوې. د هغې نه پس په 10 محرم باندې جګړه شروع شو. یو طرف ته د حسین رضی الله عنه مبارک لشکر دی 82 کسان دي او بل طرف ته د یزید چې کوم گورنر دی عبید الله ابن زیاد دا هغه کسان دي.
او جګړه شروع شو، مقابله شروع شو، پدې کې ډیر صحابه کرام رضی الله عنهم مبارک شهیدان شو. خو بیا هم خپل جرأت او د حسین رضی الله عنه مبارک سره مضبوط ولاړو، مقابله کوله. تر دې پورې روایتو کې راځي چې په 82 کسانو کې 72 کسان دا شهیدان شو او ډیر په درد او تکلیف سره. او په دې 72 کسانو کې 21 کسان چې دین دا د اهل بیتونو د رسول الله مبارک چې کوم نوسی هغه د لوی هستی چې د چا د مخه الله رب العزت دا تمام جهان پیدا کړی او هغه سره دومره ظلم او زیاتی شو چې پای کې 21 کسان دا د اهل بیتونو دا شهیدان شو. حسین رضی الله عنه مبارک باقی دي او دا سي لس صحابه نور دي. په دې کې حسین رضی الله عنه مبارک خپل مقابله او اخر دا چې هغه شهید کله چې هغه ډیر په درد او تکلیف سره شهید کو، نو بیا حضرت حسین رضی الله عنه مبارک دا غوی دا سر مبارک کټ، سر مبارک ولا کټ کو. دا عبید الله ابن زیاد چې گورنر وو هغه ته وروړو او ورته دا سکی هودو ودا د حسین رضی الله عنه مبارک سر دی. هغه یو خپل بهادری ګڼله، اگر چې ډېر ظلم او زیاتی وشو چې په مخ د ځمکه الله رب العزت چاله لوی مقام او مرتبه ورکړی وه. د هغه محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیازبین نوسی چې د جنت د نوجوانانو سرداران به رسول الله مبارک فرمایل، او هغه حضرت حسین رضی الله عنه مبارک سر مبارک هغه ورته مه د گورنر دی هری او پته ور د خدیا او د گفت منغو تاسو چې د یو گورنر او د یو خان او د یو ملک او د یو سیف زیت زو غل یو گفت وړو یو خدیه وړو، نو پته ور دا خدیه او د گفت وته داسي کی خو د ورته وی چې دا د حسین رضی الله عنه مبارک سر دی. او چې کله وته هغه سر مبارک داسې کی هودو، نو عبید الله ابن زیاد هغه سره روایتو کې راځي حضرت انس رضی الله عنه مبارک فرمایي وی هغه سره یو چوکوا یو لخت وا او هغه داسې د حضرت حسین رضی الله عنه مبارک پوزه مبارک پیدا سی واله. الله اکبر. او سات کې به پیدا سی واله. حضرت انس رضی الله عنه مبارک فرمایي ما چې داسې کته وته ما لړې رضیات غسر اله ما وتی چې د خدای ظالما دا خو هغه پوزه مبارک ده چې د دوانو جهانو سردار مبارک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پوزه مبارک باندې خپل مبارک شونډې خو دي، او نن ته هغه سره دومره ظلم او زیاتی تاسو او قدم شهید کو، اوس هغه پوزه مبارک پړډ کی باندې وخی په چوکا باندې وخی دا سم کو. ولهذا عبید الله ابن زیاد چې دینو دا گورنر او هغه د اثر کې هودلې شو د حضرت حسین رضی الله عنه مبارک هغه سره دا حالات کول. اگر چې په مشکات مبارک کې راځي الله رب العزت بیا په دنیا کې داغي بدله واغست او ماغه مسلمانان را پاسې دو عبید الله ابن زیاد او د سره چې کم لخرو نو دای چې دینو دی ټول نه سرونه کټ کړیو او د دمشق جامع مسجد مه ته اخودیو. او روایتو کې راځي او आवाज بو شو چې دغه بیا را مونږ ته پوسو کې دا سری وی چې کتنو یو مار براتلو او د عبید الله ابن زیاد دا هغه اومغه پوز او مغه سپېګمه کې بلا سننه وته غیب بس د ټولو هغه مار بغرزیده د ټولو سرونو باندې بلا سي وګرځیده واپس پراله د عبید الله ابن زیاد دا هغه په دې سپېمې ته وردن شو او پاغي کې با اوته واپس پته راتلو ودا سي دا کار به کول. نو الله رب العزت په دنیا کې زکه چې هغه د حضرت حسین رضی الله عنه مبارک له الله رب العزت ډیر لوی مرتبه ورکړي و او د پیغمبر اسلام نوسیو. روایتو کې راځي د حضرت حسن او حسین یو حضرت حسن صاحب دی یو حضرت حسین رضی الله عنه مبارک. نو حسن رضی الله عنه مبارک د نامې نواله برا او څومره وجود دی د رسول الله مبارک په شان کې رسول الله مبارک ډیر حسین او جمیل او لوی حسن الله ورکړي لوی کمال او مرتبه ورکړي الله رب العزت.